الرحمن الرحيم. ابواب العيدين. عید د عودنا په معنا د تقریر باندې او وجه تسمیه د عید په عید باندې لانه يعود ويتكرر. کال په کال مکرریږي او په کال کې دو ځله مکرریږي. اگر کا سامی معلول په علت باندې نوی خو چار کلا د وجه تقریر نه عید تعید ویلې شو، نو بیا خډیر سيزونه دي چې هغه مکرریږي، هغه باندې د عید اطلاق پکارو. نو ځکه تقید باز علماء کړي دي چې په دې کې عود دې تقریر دې په سرور او په فرح باندې، او هر هغه څه چې هغه کې فرح او خوشحالي مکرریږي عید او طویل شي. تاسو محاشره ذکر کړی دی يعود بالسرور والفرح، او فرح او سرور په عید فطر کې د وجر شکر د نعمت د تمام الصيام نه، او فاتحه کې تمام د نعمت د حج بالوقوف. والجمعة التي هي كل اسبوع شكر لنعمة صلاة الاسبوع، فوضعوا لشكر كل طاعة عيدنا. واهل لغت وضعك هغه خوشحالی لرا چې هغه خوشحالی مکرریږي په کال کې او پاره کې شکر د هر طاعت وي. هغه ته وضع د کوم لفظ وکړه؟ عیدن، د عید په میلاد اطلاق او شکر تقریرم پکې ده او شکر د یو لوی نعمت پکې ده، او دی وضع کړی ده د شکر د هر نعمت د پاره چې تقریر او خوشحالی پکې وي. عید لفظ د عید وضع کړی ورته حتی یکون سببا لمزیدها، چې دا خوشحالی دا وګرځي سبب د زیادت د نعمت لپاره. بحکم لئن شکرتم لازیدنکم. واما الزکات فلما لم يكن لادائها وقت معين، او نه متفق پاغي کې اجتماع، لم يقع لشکرها شکر تمامها عید المناسب. او دې ته چې عید ویل کېږي تفاولا د پاره د نیکپالۍ، چې گویا کې دا راوګرځيږي په د باندې پر روان کال، او دې په کې باقی پاتې شي. لکه قافلې ته چې قافله وي، بس قافله چې د دې خوا روانه شي نو دا خو قافله خو په معنا د راجعي باندې، او تفاولا چې خدای دې روغه ورسي او روغه دې واپس راولي، اوس نه ورته قافله ویلې یعنی راجعه دې روغه راتلون. نو دا شان عیدم د عود نه چې روان کال کې بیا پیراشي، تفاولا نیکوالی کړي. جمع د دې راځي په اعیاد باندې، اگر که د عود واوینه جمع په اعواد پکار، او جمع د عود چې لرګي ته ویلې شي، خشبې ته ویلې شي، په اعواد وو باندې راځي. که جمع د دغه عیدم په اعواد باندې چرته راشي نو بیا به التباس راشي چې دا د عود لرګي نه دی او که د عید نه دی. طرف د التباس د پاره د دغه عید جمع په اعیاد باندې کړه او د عود جمع په اعواد باندې. باب فی المشي یوم العیدین. مستحب خبر د مشي کول په ورځ د عیدینو باندې، یعنی کله چې عیدینو کې سړی عیدګاه ته روان وي نو ماشین دي زیدون راکبن، دا د شرایطو نه دی، مندوبات عند الکل. دا چې قول د استحباب د مشي کړي دون رکوب عمر بن عبدالعزیز، ابراهیم النخعی، سفیان الثوری، دې ټولو دا قول کړي. او هر چې مشي د په جمعه کې اغل ته مشي مندوب ده عند الکل، او هر چې مطلق صلات نور منځونه دي نو اغل ته
فقول د زید ابن ثابت او انس ابن مالک بیسور امام احمد ابن منذر داغي په نسبانم داغي نزداد سي جمعه او په عید باندې عام منځونه قیاس کیل ته هم مشي مندوبه ده که سنت مؤکد واخستل شي خو بیا په عام منځونو کې نو د باقی دی او سنت مؤکد نشته خلاصه دا چې په هر منځ کې د رکوب نه مشي اولاد وایدا بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج قال أبو عيسى هذا حديث حسن دا عيد فطر کی اکل قبل لرست تفصيل العزيزة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر باب في صلاة العيدين قبل الخطبة منذ عيدين قبل الخطبة دا چې اوس عيدين دا منذ واجباتونه دي کده سننونه دي کده فرض عین نه دي کده فرض کفایي نه دي نو مذهب د امام مالک رحمت الله علیه او د صاحبانو د مذهب زمونږ دا دي چې دا سنت مؤکد او دی جزئی لرا په دغه حکم کې شرکت کړي دي اکثر شوافع حتی چې شاګردانو د امام شافعي څخه سنت مؤکد کړي ولې د امام شافعي رحمت الله علیه قول معروفه د نوافل تاکیدی وو دویم قول داري چې دا فرض عین دي ته جواب کړی د امام احمد رحمت الله دریم قول داري چې دا فرض کفایي دي دا روایت د استخیری دي عن الشافعي او یو روایت د امام مالک دی څلورم قول داري چې دا واجب دي واجب هم علی الکفایه دی دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل لپاره د امامنا مواظبه النبي صلی الله علیه وسلم من غیر ترکین دا کله پرخه نه او اثبات د دې په دې ایت سره کېږي فصل لربک وانحر چار کله مراد د صلینا په قول د اکثر مفسرین باندې صلات العید دی او نحر نه قربانی ده نو دلیل چې دلیل قطعی ثبوت شو خو ظنی دلالت شو ولدي کې احتمال د دې مشته چې عام منځونه کا نو دا قول چې دا د منځ د اختر شي نو دا ظنی دلالت څخه پدې جوړیږي افاده د وجوب کې امر د وجوب د پاره دا رنګ هغه کلمه دریم دلیل د احناف دی په وجوب باندې چې تکبر الله علی ما هداکو نو بعض مفسرین مراد په صلات العید او امر چې کوم نه هغه د وجوب د پاره دی باب في صلاة العيدين قبل الخطبة تقدیم د صلات په خطبه باندې دارای د اربعه ائمه او د جماهیر العلماء امن الصحابه قائل فدی عمر فاروق ابو بکر الصدیق عثمان ذو النورین علی المرتضى مغیرہ بن شعبہ عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس سفیان الثوری امام اوزاعی ائمه اربعه ابي سور اسحاق د ټول راي فرض به پدې کې دي چې چا چې خطبه مقدمه عند ابي حنيفه او مالک تقدیم د خطبه د مانځنه چې جائز مع مخالفت سنت ده په لحاظ یکروه مکروه ده او امام شافعي رحمت الله علیه وی صلات صحیح ده او خطبه غیر محتسبه ده د حساب نشو او دغه رجل مسیو ګناګار امام احمد سے قولم پشان د قول د شوافع دا چې تقدیم د خطبه په عید باندې او منځ باندې اول چا کړیو د چا ویلي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه پسې اقتدا مروان بن حکم او بعد کې زیاد نسبتونه مروان ته زیاد لرا دا بعد کې شي ابتدا کې هغه دا تقدیم کړیو
به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبه ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. بغیر اذان او اقامت نه دی. به قال جماهیر العلماء چې دې کې اذان او اقامت نشته. اوله هغه چې دې لپاره اذان کړی دی اقامت کړی دی هغه د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما منقول دي چې انه اذن واقام. دویم قول دا دی چې اول من اذن زیاده. دریم قول دا دی چې اول من احدث الاذان معاویه رضی الله تعالی. قیل زیاد، قیل مروان، قیل عبد الله بن زبیر. خدا د جماهیر اربعه ائمه واخذ بنشته دی هغه ته ترجیح ده. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال ابو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. باب القراءة في العيدين. البته د حنابلونو او د بعض شوافعونو دا مروي دي چې جایز ده ینادي چې صلات جامعه نمازه اعلان شي په دې ټیم بمون کی مون تیار دی راشي د تل پا واذان معروفه چې کوم نه امام باغی په قول نه کوي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن باب القراءة في العيدين. کم قرات بلولی او کم صور بلولی منصوصی چې کم ثابت دی اولا شو وغیره لسل جایز دي. ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ به. لا اجتماع جمعة وعيد جمشوا في يوم واحد ويورد ويقرأ بهما ندوال بيلستل. اجتماع دوالو چې په یورد کې راشي نو آیا د جمعې من سقوط قبلی کنه قبلی چا باندې جمعه اختر دواړه راشي نو دواړه په لازم دي کنه د اختر مون جو کو نو د جمعې مون په ساقطيږي. دا مسله امامین کې مختلفه ده. امام شافعي رحمت الله علیه قائل د سقوط د باهل د بوادی وبا هاري مضافاتونه بهر چې کوم خلق را کوشش وی دي د اختر مون د اختر مون زیاده کا هغه باندې د جمعې مون نشتا واپس لیش. او د امام ابو حنیفه امام مالک رحمهم الله دا رائے ده چې نه مکلف غیر مکلف دی کې فرق لري. د جمعې اختر مون ته چې کوم خلق شریک دي اصلا دی باندې جمعه وکنه کچرته په دې باندې د جمعې مون نو یعنی خارج د مصر د خلکو چې هغه आवाज نه اورېدو یا شپه ورته نشو ورتولې مکلفین نو په ادا د صلات الجمعې باندې داغه خلکو باندې اسیم جمعه نشته دی هغه تلیش. او چې کوم مکلف دی په ادا د جمعې باندې نو د اختر مون داغه نه کفایت نشي کولای. یعنی په دغه دواړو منځونو کې نیابت یو منځ د بل نه نشي کولای. دا د احناف او د موالک رایه. او صحابه کرامو کې په سقوط باندې قائل عمر فاروق عثمان ذو النورین علی المرتضی سعد بن ابي وقاص عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير ابراهيم النخعي امام اوزاعي دې ټول قائل د سقوط کې کدا یو منځو شه د بل نه په سقوط راتلی شي. او هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر منځو کا ثم رقص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي
د چاپوخه موږ سره مونږ کې ودی کې چاپوخه نه زینو لاړ دي احناف هغه حمله په غیر مکلفینو باندې ځکه د اختر مون سره ډیر بعید نه بخلک راتله چې هغه مکلف نو په ادا د جمعې باندې لکه روایت د عثمان صاحب کې چې راځي چې څوک تاسو کې د اهل د عوالی ونی نو فلینصرف یا فلینظر من حب ان یرجع فقد اذنت له وخی چیزینو ما ورته اجازت هغه ظاهرا د دوی د استدلالاتو نه دی چې ساقطیږي د جمعې مون امام مالک سے امامنا وی چې دا په حق د غیر مکلف دي حق چې مکلفین دي په هغه په حق کې سقوط نشي راځي وفي الباب ظاهرا دا حدیث ربما اجتماعا في يوم واحد فيقرأ بهما ادوالو کې به دا لستل نو هغه اکثر مونږ کړي جمعې مو سره کړي دي عن ابي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال وعيسى حديث النعمان بن بشير حديثا حسن صحيح وهكذا رواه سفيان الثوري ومثال عن ابراهيم بن محمد المنتشر مثل حديث ابي عوانة واما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية فيروى عنه عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن ابن عيينة د اختلاف په کولې شو په هغه باندې په روایت کې نه تلاميذ ددنه په نقل کې مختلف روایت ددنه يروى عنه عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن ابيه عن نعمان بن بشير زیادت د لفظ دابی هی کړی دی په من د حبیب او د نعمان ولا يعرف لحبيب بن سالم روايه عن ابي او حبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وروي عن النعمان بن بشير حديث او وروى عن النعمان بن بشير حديث اغه روایات کړي دي حدیثونه دي حدیث دي وقد روي عن ابن عيينة ابراهيم بن محمد بن منتشر نحو روايه هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاه العيدين بقاف واقتربت الساعه ولا صدر چې پاس تاسو تلتان حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير اغلتا د ابو واسطه نشته دي او روایت ابن عيينة داسې دي چې هغه کې اختلاف شاګردانو کړی دي بعض روایتو د کې زیادت د لفظ دابی راغله تر دینا چې د خپل پلار نسما نشته او روایت نشته د چا د حبيب بن سالم د سالم نه وبه يقول الشافعي او د نعمان بن بشير مولا د غنه روایت شته دي وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن اسحاق قال حدثنا مالك عن عمرو بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن سعيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه حارث بن عوف باب ما جاء في التكبير في العيدين باب ما جاء في التكبير في العيدين تکبیرونه په اختر منځ کې دې کې درې جزئي مختلف دي یو اختلاف دی په عدد التکبیرات الزوائد او دویم په محل د تکبیراتو کې او دریم چې کوم دی رفع د ایدیو ده تکبیرات الزوائد په عدد کې درې مذاهب معروفه دي یو مذهب د امام مالک او د امام شافعی دی رحمهم الله د دې دواړو دا رایه ده چې 7 فی الاول مع الاحرام و5 فی الثانی پنځه پرستی کې دي او و پاول کې دي پاول کې چې و دي نو هغه سره تکبیر تحریمه شریک دي نو چار کله وشو نو یو ور سره تکبیر د رکوع راغی او یو ور سره تکبیر د احرام راغی نو خمسه پاتې شو زواید خمسه کړ
دغه مذهب ته ذهاب کړی دی امام احمد رحمت الله علیه. دویم مذهب د امام شافعي صاحب دی، هغه وی 7 فی الاول بدون الاحرام، بغیر د تکبیر تحریمان اودی، او 5 فی الثانیه. نو د امام مالک امام احمد سے برایدات 7 فی الاول بدون مع الاحرام و5 فی الثانیه، او د امام شافعی سے برایدات 7 فی الاول بدون الاحرام، هغه مع الاحرام دا بدون الاحرام، تکبیر تحریمان سوا 7 دي او 5 په ثانیه کې دي. دریم مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی، هغه وی تکبیرات الزوائد چې دي دا 3 دي، نو 5 فی الاول و4 فی الثانی، ثانی رکعت 4 مع تکبیر الرکوع دي، او په اول رکعت 5 دي مع تکبیر الاحرام والرکوع، نو 3 زوائد. روایت مرفوعات د سره یو سرم نشته دي، مرفوع روایت خالد جرحنا یو سم نشته دي، د ټولو سره په دې باب کې روایت موقوفه دي، آثار د صحابه دي. د امام احمد امام مالک رایا چې 7 فی الاول 5 فی الثانیه مع تکبیرۃ الاحرام دا اول سره مروی دی فقها او 7 د مدینه منورینا، د ابن شهاب الزهری نا، د عمر بن عبد العزيز نا، د امام مزنی نا، دا ټول تابعین او تبع تابعین او اقوال او فتوی شوی، صحابه او موقوف قولم پکې نشي. مذهب الشافعی 7 فی الاول بدون تکبیرۃ الاحرام 5 فی الثانیه، منقول دے صحابوں کے ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم. اول مذہب چې امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دے چې 5 فی الاول او 4 فی الثانیه، خو زوائد پکې 3 دي. منقول دے عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، ابو موسی الاشعری، عقبہ بن عامر، ایضا منقول دے دا عمر فاروق، ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر، د دې صحابه کرامو نه مروي دي چې دا زوائد چې دي دا هغه 3 دي. مسئله ثانیه چې تعین د موضوعات، دا احناف چې کوم رايه ده چې تکبیرات الزوائد په اول رکعت کې قبل القراءت دي، او په دویم رکعت کې بعد القراءت قبل الرکوع دي. منقول دی دا عبد الله بن مسعود، حذیفہ، ابو موسی الاشعری، ابي مسعود الانصاري، حسن بصری، ابن سیرین، سفیان الثوری، هو روایت عن احمد. هر چې مسله د رفع الیدی ده او چتول د لاسونو، هدي کې مذهبین دي. سفیان الثوری، ابن ابي ليلى او امام ابو یوسف ذهاب کې عدم الرفع لرا، چې رفع بکې نشته په شان د جنازې به تکبیرونه وایي. امام ابو حنیفه، امام احمد، داود ظاهری، ابن منذر، امام اوزاعی، عطا ابن ابي رباح ذهاب رفع د ایدی ولر کوي چې لاس پوچتيږي وایي. څلورمه جزئیه هغه چې په منځ دغه رفع کې به د تکبیرونو د منځ د زوائد او تکبیرونو وسط کې به توای کنه بوای. امام احمد، امام شافعی ذهاب کې دي ته چلولي به تسبیحات.
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې سبم نه لولي لا يقرأ شيئا من التكبيرات بل يقوم قدر 3 تسبيحات نظر 3 تسبیح د ویلو به صبر کوي دویم تکبیر پس او بیا ورپسې بل تکبیر وایي خو صبر ولي نه دلیل د پاره د احناف روایت د ابو موسی الاشعری دی اصلا حدیث د بیبي عائشه صدیقه دی چې ابو داود او امام احمد په مسند کې او طحاوی او بهقي ټول ذکر کړي چې سعد ابن ابي وقاص د ابو موسی الاشعری او د حذیفه دواړه ناشتو دي دواړو نه تاسو بیبي عائشه فرمایي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر ابو موسی الاشعری سے ورته فرمایي کان یکبر 4 تکبیره علی الجنائز نو دی اول کې چې 4 ویل شي احناف وی دا تکبیر تحریما او د زوائد مینس کې فاصله ډیره نشته صرف ثنا ویل شي لاغ 4 دی او ثانی کې خو تکبیر د رکوع متصلی ورپسې نو هغه 4 ویل شي نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې هر کله سعد ابن ابي وقاص تا ابو موسی سے دا جواب ورکا نو حذیفه ورته ویل صدق ابو موسی رښتې وای نو دا 3 صحابه په شریکه نقل کړي ول سعد ابن ابي وقاص هم ډیر منځونه نبی رسول الله په کړیو اچر هغه ته پته وی چې زوائد تکبیر نور شته دی او د پریخي دی غضبې په کړي هغه مغلی شو حذیفه تصدیق کې ابو موسی شعری نقل کړي دویم دلیل روایت د طحاوی دی د عبد الرحمن روایت دی وایي چې حدثني بعض اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم صلى بنا النبي صلی الله عليه وسلم يوم عيد فكبر 4 ثلور تکبیر وکړه دا پډیر کوشش سره احناف یو څمر فوعات پیدا کړی دي باقی مخکې موویل چې قدیم څه جرح اشتری په اول کې پر روایت د ابن ثوبان باندې ابن جوزی تضعیف کړی دی او یحیی ابن معین ویل ابا سبی او صحیح روایت چې دی باب کې دي نو هغه روایت چې دی موقوفات چې مخکې ما د صحابه او تامین هر مذهب سره ذکر کړ به قال حدثنا مسلم بن عمرو وابو عمرو الخزاع والمدني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى 7 قبل القراءه وفي الاخره 5 قبل القراءه وفي الباب عن عائشه وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى دلته وزدار هغه جماعت استوي چې کوم روایت دي کې مرفوع دي نو هغه د جرح نه خالی نه دي پدې کې کثیر بن عبد الله راغه او یحیی ابن معین و الیس بشیء امام شافعی امام ابو داود هغه وایي چې عبد الله بن کثیر رکن من ارکان الکذب د کذب واستنه و دغه الفاظ چې کوم راوی بارکه ثابت شي هغه حسن نه بلکې دوی هغه حدیث ته موضوعي وایي چې راوی کاذب راشي رکن من ارکان الکذب قول پکې وشي بهرحال محدثینو په سنا تاخذ کړی دی معمول به ګرځیدلې دغه وجنه علما او د حدیث د وضع نه استلې او ضعیف دی ځه قال ابو عيسى حديث جد كثير حديثا حسنا وهو احسن شيء روي في هذا الباب عن النبي احسن شيء چې مروي په هذا الباب دی هغه دا ذکر د مذهب په ثابت شو کنه یعنی نور خو په کثیر بن عبد الله دی او امام شافعي ما ابو داود رکن من ارکان الکذب ورته وي نو بیا حسن څنګه شول دی احسن څنګه احسن فی هذا الباب خو هغه روایت ابو داود او د بهقي او د طحاوی جوړیږي چې د حذیفه او د ابو موسی اشعری او د سعد بن ابي وقاص او د عائشه صدیقه څلور صحابه فکر راغونډي هغه کې کان یکبر 4 راځي او دا رنګ روایت د طحاوی دی چې صلی بنا النبي صلی الله علیه وسلم عيد فكبر 4 خدا هغه مزید مذهبي تایید دی چې د مجبوره کړی دی او دې ته حسن وای
وایزه عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني. دلته ګوره امام شافعي صاحب دواړه رکعاتونو کې قبل القرات فاعل دی ښه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة له هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن مسعود أنه قال فرق معمولی شته خاص طبعا في الأول عند أحمد ومالك مع تكبيرة الإحرام دي وعند الشافعي بدون تكبيرة الإحرام دي أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة. وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبير دي فأول کې 5 تكبير قبل القراءة وبركة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع ده رحنا قرائد. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ته یو صحابي نه مروي نه دي ډیرو صحابو نه دا طریقه مروي ده. هاي ثاني مخکې ذکر کړل. عبد الله بن مسعود دی، حذیفه دی، ابو موسی الاشعری دی، عقبه ابن عامر دی او عمر فاروق دی، ابو هريره دی، عبد الله بن زبير دی. درې صحابو نه مروي دي. وهو قول اهل الكوفه وبه يقول سفيان الثوري باب لا صلاه قبل العيدين ولا بعدهما. من قبل العيدين وبعد العيدين پدې کې دا یو اختلاف دی. هرچی کوفیین یصلون بعدی منځ جایز غنا قبلی ناجایز غنا. هرچی بصریین بصری علما قبلی جایز غنا بعدی ناجایز غنا. هرچی مدنیین هغه قبلی او بعدی ته مکروه ہے. مار کله چې عظیم اختلاف وارد پدې کې او روایت د عدم موجودو چې نبی اسلام نمخ کې منکر نه رسو کړي عدم الروایت نو بلکې روایت العدم موجودو. نو د دې وجنه فقه حنفي قولو کا په کراهیت باندې چې دا عیدګاه کې د مانځنه مخ کې ورستو من مکروه ده لعدم فعل النبي صلی الله علیه وسلم. البته که عیدګاه کې نوی پکور کې وي نو به بعدی من پکور کې احناف ناجیز نه غني ځکه چې روایت پاغي باندې وارد دي. کوم چې روایت د ابن ماجه ده د ابو سعید الخدری پر روایت سره فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين کور ته بچراغ نو 2 رکعات به وکړل. هغه د احناف دلیل دی چې دا د مصلا پورې خاص دی چې دغه کراهیت په مصلا کې د قبلی او بعدی منزل ته نه دی شوی که کور کې څوک یې تباک نه کیږي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال انبانا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي سعيد قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وقد راى طائفه من اهل العلم الصلاه بعد صلاه العيدين وقبلها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الاول اصح. وبه قال حدثنا الحسن بن حريث ابو عمار قال حدثنا وكيع عن عبان بن عبد الله البجلي عن ابي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعيد بن ابي وقاص عن ابن عمر انه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في خروج النساء في العيدين. وتل د بیبیانو په اخترونو کې نو نصوص خو په دې باندې شته چې هغه وخت سره وتی دي عام مساجد ته په اخترونو کې چې ترې د اختر مون په دوی شتنه خدا د شهود د دعوت المسلمین لپاره او کوزینو تلې شي نو په عام دعاګانو کې اجتماع او د واعظ د خطبه دا اورېدو د لپاره هغه مقاصد پکې دي. خو د وجه د خوف د فتنې نه چې نن سبا هغه زمانه داسې ده چې فتنه زیاته ده دلته فتوا په عدم جواز باندې ده چې باید لاړې نشي. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور وهو ابن زازان عن ابن سيرين عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق باكري والعواتق مراهقي ذوات الخضر هغه خاوندان د پردو چې کومې پیغلې دي والحيض حيضي في العيدين. فاما الحيض فيعتزلن المصلى غير مصلانا جدا ناستي ويشهدن حاضری به کول دعوت المسلمین هغه دعاګانو د مسلمانینو لرا او اجتماعات
د جمع دعاګانې چې چرته وي او عام د نور دعوتونو تم شاملېږي بیانات وته. قالت احداهن یا رسول الله لم يكن لها جلباب قال فلتعرها فعاریت دی ورکی دی لرا خور د دی من جلبابها هغه دی ورکی پړونه او را دي شي ورته. د کې د علماء اختلاف دی چې دا خروج دوی لرا دا حق په دی واجبو که څنګه. او بکر صدیق خلیل مرتضی عبد الله بن عمر هغه اداره ده چې دا په دې حق لازمه او وتی بخامه. او بعض علما داسې دي چې هغه منع کړی دي چې بالکلیه بنځي. عروه قاسم ابراهیم النخعی امام ابو یوسف هغه ذهاب دي ته کوي چې دا د نزي منع دي د زمن کې. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په ابتدا کې د جواز فتوا ورکړي او په انتها کې منع کړی. او بعض علما دا ویل چې امام مالک امام ابو یوسف چې ځوان دي نزي زړت لیش. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا دی باندې حق لازمه نه او دا مستحب او مندوب خبره وا. هر کله چې خو د فتنې زائد کیږي نو مندوبات پر خودلې شي. وبه قال حدثنا احمد بن مليح قال حدثنا هشام عن هشام بن حسان عن حفصة بن سيرين عن ام عطية بنحوه وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال ابو عيسى حديث ام عطية حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم مروي عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبد المرأة إلا تخذ منع راوله چې نه الا تخرج قاما خابزم اجازه دی ورته خاوندو کې لاړه دي شي ان تخرج او فی اسمارها فزړه جامه کې ولا تتزين تزين دینه کوي پینابت کې من راوله ان تخرج كذلك ان مسوزم بم داسه زخایف بم کوما نو جائز دی خاوند لپاره یمنع عن الخروج. ويروى عن عائشه قالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذت النساء چاغ زینت دې لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري انه كره اليوم الخروج للنساء هغه زمانہ کې یادي. باو ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر. لو بعیدګاه ته په یو طرف لار باندې اوراګرځي د په بل لار باندې دا مستحب دي عند الكل. فوائد محشي ویلي دي اوله حاشیه کې سوې دلته دې چې کوم حاشیه لګېدلې ده نو وایي چې رجوع په بل کولا ولی لتشهد له الطريقان چې دواړه لارو کې څومره بوټي دي وشیا دي هغه د گواہی ورکی. او دوی مدار چې ليتبرك به اهلهما یا اهل گواشي او یادا چې تبرک به اهلهما اهل د دواړو لارو په برکت حاصل کی ای بخښالي د زمون په سره او یستفتی فیهما یا یستفتا دره په فتوی غوښتل شي په دواړو لارو کې هغه علم اشاعت وشي. او لتصدق على فقراءهما په دواړو باندې غربا او پایوي تصدقې وشي. او ليزور قبور اقاربه فيهما دې دواړو لارو کې چې د خپل رشتہ دارو قبرونو او چاغې ته لاړ شي ځکه په مختلفو لارو باندې وبه قال قرز باندې خلق قبرونو تزي کنه دا جزئیه مې ثابت ولا. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن واسع بن عبد الاعلى الكوفي وابو زرعه قال حدثنا محمد بن سلمان خليفه بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب. ورواه ابن ميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن خليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وقد استحب بعض اهل العلم للامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كانه اصح. وای باب چې کتل کنه بیری چونه باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح البزار وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عقبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. دا وثوابيان او مثلا ځای جوړ کړی دا له اختر پورز باندې د اختر نمخ کې روزه او د ته روزه ویل ناروا دي. روزه څه وایي فراغ مکه او اسکاک مکه او هم دې ته وایي کنه مجامعات مکه هم دې ته وایي. او په حدیث کې ثابت شو چې په لوی اختر کې لا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رسول به چې مون نو کړي طعام به نه خورو
همدغه مستحب او مندوب دي مونږه فقه حنفي هم دا وایي چې مندوب دغه دي چې لوی اختر کې سونه خوري او هر چې وړو کې اختر دی هغه کې دی خوري هغه مستحب شو دي کې دا مستحب بس اطلاق د اسم یو چا ټلیفون راو کوي نه دی وایي چې څه دی خوري نه خدا صوم نه دی روزه وته نشي ویل دا روزه څه دلیل باندې ویل کېږي مې ته مرته مو وایو دا خبره روزه ته وایي څه شي امساک د راشي او ثلاثونه او امساک شوی کنو روزه وایي کنه وایي دا ضروري خبره نه ده دا یو نزاع جوړول اختلاف جوړول کنه لکه ته صوم عبارت د څه شي نه ګرځي نو هغه اطلاق پکېږي وفي الباب عن علي وانس قال ابو عيسى حديث بريدة بن حسين الاسلمي حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث وقد استحق قوم من اهل العلم الا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحق له ان يفطر على تمر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يرجع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب